افغان باندې پدان داسې سوري نه چې د دنه نور کارونه پاتې شي او د الله په تقدیر دې اعتراض یا دې معطل شي او سلبېلی کینی او طرف ته کینی او ور صبري دي منځو د صبري دي او ویره رمنه داسې په حالاتو کې مونږدارې دونه مو د منځونو وکړو کار ټیک نشو او داسې او سلبېلی دا بیا بې صبري ده نه خفګان خو به هم حالت دا انسان دې خفګان به راځي کني بیا هغه یو کس مونږ به نه کولو کار خراب او چا ورته لکه مونږ شروع کوو واجب مونږ سره الله پاک کار کوي او مونږ به بدی نیت نه کوو چې لکه مونږ باندې مکه وایي چې د دنیا په شیخ الحدیث سے بیان اعمال کې لګلي دي چې د دنیا په نیت باندې دین یو کار لکه هغه یو ځای کې لګلي چې سوتي واقعات نماز خدای لولي کړه عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ خپل بیا دې دي کړه پاکه درځي لوګه بدل راځي تاسو باندې وایي هغه وی په دین یې مو وایي چې لوګه دې راځي څنګه د 200 روپو لپاره د دین کار کول دا یو ډېر لوی سپک عمل چې سړی په دې نیت باندې موږ کوي چې الله پاک با پیسې دې راځي نو موږ یو ډېر اوچت عمل له پیسې په کیسه ملوي رزق کې واسي برکت راځي لکه د درود شریف دا فائدہ دا څوک درود شریف ډېر وایي دله الله پاک کثرت سره مال ورکړي اوس په دې نیت باندې درود شریف ویل چې مال ډېر راشي دا یو پریوته دی نه د نبی علیہ السلام حق دی نو د نبی علیہ السلام د حق د ادایګۍ لپاره درود شریف دا یو قسم هغه باندې رحمتونه لګي درود شریف وینا پکار دا پیسې ټکی خو لاس کې دا برازي دا په کې فری کې راځي نو یو قسم جوابوي کار خراب او دیمون شروع او دیمون شروع کو بازي وخت الله پاک انسان ازمیخ کې مچ یو ماته دوی یو سړی بدی نیت کینو کله کله الله پاک هغه نور مزمیخ کې واجی جره دې کو دنیا په نظم کې آخرت خو دې مقصود نه نو باغی کې لږ ازمیخ کې واجی نو چې مونږ شروع کو نو کور کې ورکړ یو میخ او امر اسیم کار خراب او بعد کسان چې لګ یو میخ او اکثر داغي په خرسي او کې تناسي دا غوړي موړي درو ایو میخ هم درو دې نور به سور ناس ته مونږ د څه کوو دې توسي به صبري او سره ویلا مونږ د څه راشته چې شروع کړه غیر پرې خو دې کور کې به سور ناس ته نو کور کو کړیو بيزوا هغه به کوي نو دې غلي شګني دا ته چاردام یعنی هغه د مونږ سره څنګه نو او دا د سره چاردام کو ویډیو چاردام د دې نو اوس په دې نیت باندې یا عمل کول یا د عمل نه بس چې پریشانی رااله نو سره به دا ټول غلط کار او وړه به بږي چې تاسو سره منځني اعتدال ځای چې دا نه چې یو سړی دا ته وي چې لبم نه خپکه او خفګان هم نه کې لاس به یو سیس پسې نه وي نه ربم خپکیږي کوشش هم کې چې زما مال ځای نشي زما جان ځای نشي او لوګر باندې را نشي زما باندې را نشي زما په بچو را نشي زما په مور او پلار را نشي دا بکې او باغی باندې به بے صبر کېږي الذين اذا اصابتهم مصيبه کلم چې داسې کسانو ته مصیبت ورسي نو دې سوې قالو دی وی انا لله یقینا من د الله یو و انا الیه راجعون او من باغ طرف ته ورګرځو دې کې هغه اصل حقیقت ته چې کوم الله پاک دا بیان کړی د دې جملې وینا سره مفسرین وی اسمه د تسلیم ملوي خو کچره بل فرض سره د معنی په سوچوي نو بیا نور امر د تسلیم ملوي ځکه په دې جمله کې یو خدای خبري اظهار دې د حقیقت اظهار دې چې موږ دا وایو ان لله من د الله او طرف ته ورګرځو چې سړی دا تسلیمي چې موږ د الله یو الله دې اختیار ته سره سره کوي کپلارلی کمورلی کرورلی کمالی کخزالی کبچیلی کخفغان راولی چې کله د پریشانې په ټیم کې د سړی په لکه دا جذبي چې دا ټول ارس سره زمونږ د الله نو بیا په دې نیت باندې زوا خو به سونه داشته الله را کړیو او وېشت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ زوی وفات شو نو دی په یمن کې نو مستد احمد کی اوري روغت خط دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته لیکل دا تعزیت لپاره تعزیت ثابت دی چې څوک نږدې نو ته ولزي او چې لري نو نن سبا ټلیفون دی او باغ زمانه کې خطو خلکو په خطو په ټلیفون یو بل سره تعزیت کو چیرې ما ته پته لګی استغفار منوي یارو دا بکاری دا مسلوب نو معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ نبی اسلام خط لیکل د زوی دا وفات مبارک او خط کې ډېر عجیب جمله ولیکلا ورته وین لله ما خذا وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى وی
هغه چې کوم سال الله واغشتا غداو ان لله ما دا کوم چې واغشتا داو وله ما تا او دا کوم چې راکړه دا غلي چې کوم راکړه دا غلي چې کوم واغشتا دا غلي ما سره خپل سونه دا چې کوم دی را سره اوس پاتې دي دا غلي کې دا والي دې سره کوم کوي او دا خپل سیس ته افغانم په دره پکار وله ما تا وكل شيء عنده باجل مسمى او هر چیز د الله بنی باندې یو مقرر نیټه ولري نو داشتللو نور بنو او به ورته وی دا د الله پاک د طرف نه تا تر یو انعام دون مودي پوری تاله چې د فیدی غشتو مقرر کړو چې تر دې خپل دینه فایده واله تکمینی په اعتبار سره د محبت په اعتبار سره د خدمت په اعتبار سره ادي تواغشتا اوس الله ځان له وخت د بری تاسو سوال پکار مو حاضر دی رضی الله اجه خطوی وړل پرې اړیان چګور زما دوی مړو سره پریجانو او دې خط سره زما غونډه پریشانی کړه جنړه افغان خو وای خدا خبره چې ارس دي د الله یو دې خبري د دې حقیقت اظهار دې پرې جوړ لګي چې دا کوم سو واغشتل الله پاک یا کوم پریشانی راوستا نو موږ ټول د الله نو الله ته هر قسم د تصرف اختیار دي دیم د دې حقیقت اظهار دي چې دار صد الله دی او څوک خپل سیس کی خرابتیا نه وایي نو چې وېشتو نو دا به الله پاک او خګړل دا به خراب نو کني څوک داسې چې خپل سیس کی خرابتیا وي لکه مثلا زما خپل غړې نو زه دوه ولم چې دې غړې نقصان نو دار صد الله دی نو په دې اخشتو کې باندې سیس پیدا وکړ نو الله پاک چې واغشتل نو پدې کې د دې سیس پیدا وا چې کوم مصیبت او پریشانی راوستا پدې کې پیدا و پدې کې سو حکمت مو